السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو د پښتو مشهوره سندرغاړي نیلو جان د ژوند په باره کې درته یو څو حقیقت بیانوو ځکه چې دې وخت کې د هغې په کور باندې ډېر زیات غم راغلی دی. نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو د پښتو مشهوره سندرغاړي نیلو جان چې دا د سوات منګوري اوسیدونکې ده، خو د دې په کور داسې کوم غم راغلی دی چې دنیا خلک ور روان دي، څوک د واګانو له روان دي او څوک هغې سره په غم کې د شریکوالي دپاره روان دي. ملګرو چې کله هم موږ سوات منګورو ته ورسېدو او دې وخت کې نیلو جان موږ ته په چغو چغو جاړي او هغې د خپل ژوند ټول حقیقت بیان کړو. ملګرو نیلو جان دا ویلي دي چې ما په خپل خوښه باندې یو ښکلی هلک کړی او کم از کم هغه سره زما د واده 15 کاله برابر شو. د هغې نه باوجود ما له خپل خاوند طلاق راکو، ما له خپل خاوند طلاق په څه وجه راکو؟ ځکه چې ما خپل خاوند سره ډیره مینه کوله، ما ته د خپله خاوند غلطي وښی. نو ملګرو دا ډېره د افسوس مقام دی ځکه چې مخکې هم د نیلو جان په کور باندې نامعلومو کسانو حمله کړې وه او ډېره سخت یې وهلې وه او ډېر سخت تشدد یې پرې هم کړی و. اوس د نیلو جان له خپل خاوند طلاق ورکو او خاوند ترېنه هم وتښتېدو. نو ملګرو دا ډېر د افسوس مقام دی. ملګرو موږ په دې غم کې نیلو جان سره څنګ په څنګ ولاړو او مونږ خو هغه بدبخته خاوند ته دا پیغام ورکو چې تا د ګل غوندې ښځې طلاق ورکو چې دې نه کم از کم ستا 2 بچي خو هم دي، تا به د خپلو بچو ته کتلي وو، د خپلو بچو ته به دې کتلي ای ظالمه تا ولې خپلې ښځې ته طلاق ورکو؟ دا خو د ګل غوندې ښایسته ښځه وه، دې خو د ایو د عزت او د پښتو وخت تېر کړی دی. ای ظالمه ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.